السلام علیکم ملګرو. آرمی چیف جنرال عاصم منیر د عمران خان باره کې یو ډیره غټه فیصله کړې ده او دا د عمران خان لپاره یو ډیره ښه فیصله ده او څنګه د فیصلې سره د پی ډی ایم سیاسي جماعتونو چې کم خواهشات دي هغه نیمګړې پاتې شو. عمران خان ولې دومره د اهمیت حامل دی چې د آی ایم ایف وب عمران خان سره ملاقات لپاره په خپله باندې زمان پارک ته راغی او وزیر اعظم شهباز شریف چې کله آی ایم ایف وب سره ملاقات کو نو هغه آی ایم ایف وب سره ملاقات لپاره فرانس ته تللی او عمران خان ولې دومره د اهمیت حامل دی چې د آی ایم ایف وب په خپله هغه سره ملاقات لپاره زمان پارک ته راغی. د عمران خان نه څه ګارنټي غوښته او عمران خان ولا څه جواب ورکړی دی دا په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او د یورپ نه هم عمران خان ته یو ډیر غټ مدد میلو شو. د یورپی یونین چې کم سفیر دی هغه پاکستان ته راغلی او د عمران خان باره کې او د پاکستان باره کې څه ویلي دي. پاکستان ته چې کم جی اس پی پلس سټیټس میلو دی نو هغې باره کې څه ویل دي او دا جی اس پی پلس سټیټس څه دی دا ټولې خبرې په دې نوي ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو په خپله هم پوره وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. آرمی چیف جنرال عاصم منیر د عمران خان باره کې یو ډیره اهمه فیصله کړې ده او دا د عمران خان لپاره یو ډیره ښه فیصله ده. خو د هغې نه مخکې تاسو ته دا ویم چې په د یورپ نه عمران خان ته څنګه مدد میلو شو. یو وخت که موږ وګورو د عمران خان ماینس کېدو دپاره کوششونه شروع دي خو عمران خان د پاکستان د سیاست نه ماینس کیږي او بل اړخ ته دا خبرې چې دي نو انټرنیشنل چې کومه کمیونټي ده هغوی هم د دې جایزه اخلي. اوس دا خبره تاسو ته کوم چې یاره دا جی اس پی پلس سټیټس څه دی. دا په 1971 کې یورپی یونین یو پروګرام شروع کو او دا د هغې ملکونو دپاره چې کومو کې جمهوریت دی او د هغوی معیشت کمزورې دی نو هغوی دا پروګرام شروع کو او دا پروګرام دې دپاره چې د دوی کم مصنوعات دي د هغې رسایي چې دا یورپی یونین چې کم مارکیټ دی هغې ته وشي او فایده دې ملکونو ته دا میلو شي چې د دوی کم معیشت دی نو هغه بهتر شي. د جی اس پی پلس سټیټس چې دی د هغې پاکستان ته دا پیدا شوه چې دا پاکستان ته په 2014 کې میلو شو او پاکستان ته دا پیدا شوه چې 2014 نه والا 2019 پورې د پاکستان چې یورپی ممالک سره کم تجارت نو هغه ډبل شو دو ګنا شو او پاکستان ته سالانه د دې په مد کې 3 ارب ډالر منافع کیږي. اوس یورپی یونین چې کوم ملکونو له دا سټیټس ورکړي نو هغوی په خپله د دې نگراني کوي او هغوی دا ګوري چې آیا په دې ملکونو کې چې کم د مزدورانو حقوق دي د هغې خیال ساتلی کیږي او که نه د زنانو چې کم حقوق دي د هغې خیال ساتلی کیږي او کنه د اظهار رای ازادي شته او کنه او میډیا څومره آزاده ده. اوس یو وب پاکستان ته راغلی او هغه وب چې د پاکستان نه تللی دی خو هغوی چې کم جایزه ریپورټ دی هغې لا نه دی شایع کړی. دوی یو جایزه ریپورټ یورپی یونین ته مخې ته ږدي او د هغې نه پس یورپی یونین دا فیصله کوي چې آیا دا سټیټس په د ملک سره وي او کنه دا سټیټس د دې ملک نه موږ واخلو. نو اوس چې د یورپی یونین کم سفیر دی ډاکټر راینا هغې دا بیان ورکړی دی چې یاره یورپی یونین نه غواړي چې د پاکستان نه جی اس پی پلس سټیټس واپس ووالي ځکه چې دې سره به د پاکستان نقصان وشي او موږ څه څیزونه ګورو چې په هغې کې د بهترۍ ضرورت دی او موږ ته دا هم پته ده چې د 9 مۍ نه پس عمران خان باره کې یا د عمران خان پارټۍ باندې کم کریک ډاون شروع دی نو موږ د هغې جایزه هم الو او هغې دا مطالبه هم کړې ده چې کم کسان هم د 9 مۍ کم واقعیات دي هغې کې ملوث دي کم کسان گرفتار شوي دي د هغوی ټرایل دی فیر وشي یعنی شفاف طریقې سره د هغوی ټرایل وشي او په پوجي عدالتونو کې د هغې ټرایل نه کیږي. نو یو وخت چې کله ډاکټر راینا دا انټرویو ورکوله دا بیان یې کو نو په ایر واي باندې چې کله هغې دا خبر ما کته په ایر واي باندې چې کله هغې د عمران خان نوم واغسته نو په هغې باندې ایر واي بیپ ولګو د عمران خان نوم چونکې هغه نوم اغستو باندې او تصویر ښودلو باندې پابندي نه. نو اوس دا څیزونه چې دا ملکونه ګوري نو هغې نه به څه تاثر ځي هغوی به ترې څه اثر اخلي او آیا زم نه غواړم هېڅوک هم دا نه غواړي چې د پاکستان نه کم جی اس پی سټیټس دی هغه د واپس واغستی شي ځکه چې دې سره به د پاکستان ډیر زیات نقصان کیږي. عمران خان ته دې کې دا مدد میلو شو چې اوس دا سیزونه واپس کولو ضرورت دی. دا سیزونه چې سورو دي د عمران خان خلاف پاکستان تحریک انصاف خلاف نه دی لا بریک ورکول دي ځکه چې عالمي سطح باندې زموږ چې کم تاثر دی نه هغه ښه نه ځي. بل اړخ ته جنرال عاصم منیر د عمران خان باره کې یو ډیره ښه فیصله کړې ده. هغه فیصله څه ده او څنګه دې فیصلې سره د پی ډي ایم سیاسي جماعتونو چې کم خواهشات دي هغه نیمګړې پاتې شو. نه دا فیصله شوې ده خو ذرایع دا خبر ورکوي خو دا لا مکمل کنفرم خبره نه ده خو ذرایع دا وایي چې یاره دا کنفرم ده چې عمران خان چې کومه مقدمه ده نه هغه به فوجي عدالتونو کې نه چلیږي. او په تېره ویډیو کې هم تاسو ته ما ویلي چې د خواتینو باره کې او کم کسان چې د 18 سال نه د چا عمر کم دی د هغوی باره کې دا فیصله شوې ده چې هغوی به فوجي عدالتونو کې د هغوی مقدمه نه چلیږي. هغوی ته به د وکیل کولو هم اجازت وي او په هفته کې به یو ورځ خپل خاندان سره هم ملاقات کولی شي
خو بل اړخ ته د عمران خان باره کې ذرایع دا وایي چې دا فیصله کنفرم ده چې عمران خان چې کوم مقدمه ده هغه پوجي عدالتونو کې نه چلیږي او 2 ورځې مخکې دا خبر ما تاسو له درکړی محمد بالغ هم دې باره کې ویلو چې د عمران خان باره کې دا فیصله شوې ده چې هغه مقدمه په پوجي عدالتونو کې نه چلیږي نو کو چېرې داسې وي نه دا د عمران خان لپاره او د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډېر ښه خبر دی او دې سره د پی ډي ایم سیاسي جماعتونو چې کوم خواهشات دي نه هغه مکمل ختم شو د هغې وجه دا وه دا ټول سیاسي جماعتونه غواړي چې د عمران خان مقدمه د په پوجي عدالتونو کې وچلیږي خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي عمران خان دې ټیم کې هم د اهمیت حامل دی ولې د آی ایم ایف وپ عمران خان سره ملاقات وکړو د عمران خان نه څه ګارنټي غوښته او عمران خان ولا څه جواب ورکړی دی پرون د آی ایم ایف چې کوم وپ دی هغه زمان پارک ته راله عمران خان سره ملاقات وکړو باغی چې د هغوی کوم نمایندګانو هغوی د ویډیو لینک په ذریعه باندې په دې ملاقات کې شرکت وکړو او هغوی ته چې کومه ګراوند ریالټي ده هغه ورته پته ده چې یاره عمران خان اوس هم د پاکستان د ټول نامقبول سیاسي لیډر دی او هغوی دا ګارنټي غوښته چې عمران خان دی هم دا کومه معاهده چې موږ حکومت سره کړې ده د دې حمایت دی وکړي او دې دپاره د عمران خان د حمایت ضرورت دی ځکه چې عمران خان اوس هم د اهمیت حامل دی دا ملاقات چې دی دا تقریبا 1 غنټه جاری او عمران خان دا وویل چې یاره زموږ 10,000 کارکنان چې دي هغه په جیلونو کې دي زموږ ټول لیډرشپ خلاف کریک ډاون شروع دی خو د دې باوجود موږ د آی ایم ایف چې کومه معاهده ده موږ د دې حمایت کوو ځکه چې دې نه به پاکستان ته نقصان وي او ضروري دا ده چې دا لون د پاکستان ته میلو شي دا لون پاکستان ته میلو نشي نه چې کومه پاکستان دی هغه به دیوالیه شي او بیا چې کومه مهنګایي ده هغه اوس دې ټایم کې 38% ده بیا به دا ډبل شي نه ځکه موږ د دې چې حمایت کوو او یو بل منافقت چې دی د پی ډي ایم سیاسي جماعتونو هغې ته ته وګورئ چې کله عمران خان بیګا په خپل کې خطاب کې دا هم ویلي دي چې کله موږ ته فیټپ کې د پاکستان دا یره و چې یره پاکستان به د فیټپ ګری لیست ته لاړ شي نو هغې ټایم کې موږ ته د اپوزیشن ضرورت و نو اپوزیشن د دې مخالفت کو او په جواب کې هغوی انارو غوښته چې په زموږ کیسونه دې ختم شي نو موږ به هله بیا د دې بل حمایت کوو خو که بل اړخ ته موږ عمران خان ته وګورو نو عمران خان هېڅ شرط مخې ته نه دی ښودی چې یاره یعنې ما سره دې دا وشي زما لپاره یې دا وشي نو زه به بیا د دې معاهدې چې دی نو هغه حمایت کوم عمران خان صرف د پاکستان مفادو ته وکتل او صرف د پاکستان مفادو دپاره د دې معاهدې حمایت وکړو راتلونکي ټیم کې څه کېږي ټول اپډیټس په انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان